د رسول الله دا دی په سجده کې پریوزا او چې تور وریځ راشي په سجده کې پریوزا او طوفانی باران راشي په سجده کې پریوزا. دا ولې دا کار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. خلقو به یا رسول الله څه چل دی په دې سیلۍ کې، په دې تور وریځ کې څه دی؟ رسول الله وی په دې سیلۍ او په طوفانونو کې عذابونه پټ راځي. عذابونه دا ډیره خطرناکه ده. یو طوفان چې هغې ته طوفان نوح ویلی کېږي، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو چې پیغمبر موجود دی، ځمکه موجوده ده او الله کومه معامله د دې انسانانو سره وکړله. دا به چې وکته وي یا الله مونږه معاف کا، اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. ته دا دعا وکړه خدایه د داسې هلاکت نه، د داسې تباهۍ نه، د داسې مرګ او د بربادۍ نه چې ستا د عذاب په صورت کې راځي، د قهر په صورت کې راځي، خدایا مونږه معاف کا. د دینه مخکې چې دا نازلیږي نه الله رب العالمین مونږه معاف کا. ټولو کې حقیقتا او سرګن حقیقت د ژوند خوږم ډیر دی، ښایستم ډیر دی او ډیر خطرناک او هیبتناک دی. نو هغه مرګ دی. یو آسان کار دی، بس یوه سکه ده، د انسان خپله خوښه ده د مرګ اسانۍ او که د مرګ سختۍ. نو چې چوکې ځان ته مرګ سختۍ زیم وینم تیم ویني او بلیم ګوري، اگر چې د چا متعلق به دا ګمان نه جوړی چې څوک په تکلیف کې وګوري او ته دا وایې چې دا د خدای عذاب دی. د دې نه ځان ساته. حضرت عایشه صدیقه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حالت وکتو چې کله د دنیا نه تشریف وړلو چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت وکتل، د هغې نه پس مې توبه کړې ده چې زه به د چا په باره کې دا نه ویم چې دا په ده سختي ده او دی داسې دی او دی داسې دی. ځکه تاسو سوچ کوئ داسې د اوبو لوښی پروت دی، حالانکه د محمد رسول الله د دنیا نه د تشریف وړلو منظر به صحیح چې د هغه د دې روزه باندې اویا زره ملایک د سار نه د ماښام، د ماښام نه د سحره پورې چې شته نه، یعنی دنیا نه لاړو نو اویا زره ملائک هلته الله په ډیوټۍ مقرر کړي دي. درود و سلام وی. څوک چې دې جالۍ له لاړو، خالی چې لاړو وی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، چې دا خبره وکړي رسول الله وی زما شفاعت واجب شو، دی وبخلی شو چې هغه جالۍ له دا حالت دی او چې دی په دنیا کې